وای ژرنده که د پلار ده خو په وار ده، نو خوله که د انسان ده خو دا به په طریقه استعمالوي. هسې نه د دې ژبې نه داسې الفاظ راونه باسي چې په هغې باندې الله رب العزت خفه شي، په هغې باندې د الله رب العزت نافرماني وشي، نو د ژبې نه به داسې الفاظ دا نه راوباسي چې په هغې باندې الله خفه کېږي. د ژبې نه به داسې الفاظ نه راوباسي چې په هغې باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف وي. داسې الفاظ به په ژبه باندې نه راولي. د دې نه به ځان ساتي. دا ژبه دا یو امانت دی ستا سره د الله رب العزت، او په دې باندې الله رب العزت 32 فوجیان مقرر کړي دي. 32 فوجیان دا الله رب العزت مقرر کړي دي. نو دې کې حکمت دا دی چې انسان ته کله دا ژبه استعمالوي نو ته ډېر په احتیاط سره د خپله ژبه استعمال کړه. هسې نه چې ته چېرته د الله په نافرمانۍ کې د ژبې د وجې نه واقع نه شي. نو دا ژبه دا ډېره په احتیاط باندې استعمالول پکار دي. او زیات نن سبا چې زیات ګناهونه یا زیاتې نافرمانۍ کېږي نو دا په ژبه باندې کېږي.